نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، یو اهمه ویډیو ستاسو د وړاندې پیش کول غواړم. په سوات کې چې کومه واقعه پیش راله، حمید الله یو کس دی او هغه ټیک ټاک جوړو، ځان ته تماچه ونیوله او ځان ویشتو مړ شو. نو کېدای شي چې د هغې دا مقصد و چې زه به مړ کېږم نه نو، او یا به دا تماچه ما ته څه نه وی نو. محترمو، چاړه چې ته په خپل بدن باندې راکاږې نو دا به تا غوسې او که نه، او که تا د اوبو منځ ته وردانګې نو دا اوبه به تا لمدی او که نه، او که ته اور ته وردانګې نو آی دا اور به دا سوځی او که نه. نو داسې ډېر مثالونه دي محترمو. هغه ځان نه خبره ده چې کوم پیغمبران دي هغوی ته اور څه نه دي ویلي، دغه رنګې چاړې ورته څه نه دي ویلي، دغه رنګې چې کوم دی هغې ته اوبو څه نه دي ویلي. هغو د هغوی معجزې دي، لکه څرنګې چې اسماعیل علیه السلام هغه چاړې غوس نه کو، دغه رنګې چې کوم د ابراهیم علیه السلام چې کوم دی هغه اور ونه سوځو، دغه رنګې چې کوم دی حضرت موسی علیه السلام اوبو چې کوم دی هغه ډوب نه کو. هغه ځان نه خبرې دي. خو دلته راځم چې لکه دې انسان ځان ته کلم چې کوم دی تماچه نیول او ټیک ټاک جوړی، بیا چې کوم دی د د والد صاحب او د د ماما او بل دی وایي که نه چې دا ټیک ټاک چې کوم دی د ختمې کوي، ویډیوګانې ختمې کوي. نو ولې ختمې کوي؟ دا د ټول عمر ګناه کوي، ټول عمر د غلطیانې کوي، ټول عمر د ګډوډ میلسونه کوي، او ته چې کوم دی هغې ته غږ نه کوې، ته هغې ته څه نه وې، ته یې د لوپرانو نه منع کوې. او چې کله سوال چې کوم دی مړ شو د دنیا نه لاړو، اوس چې کوم دی ته خفه یې، ته جاړې، هغه ستا په غم کې مونږ هم شریک یو. په دې باندې مونږ پوهېږو چې غلطي شوې ده او تا ته به تکلیف در رسېدلی. خو لږ اوس دا خبرې کول چې ویډیوګانې ختمې کوي، د هغې یو ویډیو خو نه ده که نه، د هغې دوه خو نه دي، د هغې بې شماره ویډیوګانې دي. نو محترمو، مونږ او تاسو له پکار دی چې د وخت نه مونږ د خپل بچو خیال وساتو، دغه رنګې چې کوم دی هغه د غلط مجلسونو نه بند کو، دغه رنګې د لوپرانو نه بند کو. نو وروسته به خلکو د فریادونه نه کوو او بیا به نه جاړو. اوس الله پاک دې وبخي، خو تاسو وایئ چې یو سړی ځان ته تماچه نیسي او ځان مړ کوي، نو دا به دا په کم سزا کې وي، په کم عذاب کې به مبتلا وي. نو زه دغه والدینو ته او دغه پلارانو ته چې کوم دی زه اپیل کوم چې لږ د خپل بچو خیال ساتئ، خپل بچي د داسې مجلسونو نه او د داسې لوپرانو چې کوم دی هغه بندوئ، ورنه ستاسو به بیا چې کوم دی سترګې سرې وي او خلکو ته مینتونه کوئ، خو بیا به تاسو له هېڅ هم په کار نه راځي. الله رب عزت دې مونږ داسې عمل نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.